بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ دي داسې ده چې خپل د ټولو پارټو چې کوم دی نو جرګې په حساب باندې مونږ مخکې آل پارټیز کانفرنس کړی، بیا مونږ غوښتل چې دا اوس کوم ایشو راوچته شوه نو دا د آل پارټیز کانفرنس نه لږه بره ده او دا جرګه غواړي او جرګه کې مونږ ټول سټیک هولډرز او سیاسي پارټۍ هغه ټولې مونږ راوغوښتې. نو په هغې کې زمونږ د ټولو ملګرو رایه اخېسته چې تاسو په دې وخت کې مونږ څه کولی شو. نو تقریبا مونږه مطلب چې 30 نقطې چې کوم دی نو هغه داسې وي چې هغې باندې مونږه اګري شو او هغه په دې انویټیشن کې تاسو سره مونږ تاسو ته په ډیټیل درکړي دي. بیا د انویټیشن کې چې دا اوس کوم بیا د انویټیشن ورسره ورکوو نو هغه مونږ هلته یو کمیټي جوړه کړه. په کمیټۍ کې دا ستاسو مخې ته مونږ ناست یو، مونږ بیا میټینګ وکړو، هغه وکړو. نو مونږ ویل چې د خلکو دا ډیمانډ په جرګه کې چې خامخا یو پوره من احتجاج پکار دی. نو زموږ دا خیال و چې موږ د پېښور نه سټارټ واخلو، خو د هغوی دا خیال و چې د اسلام آباد نه بغیر دا خبره نه کېږي. نو دا زموږ د ټولو پښتنو د جرګې او د خاص کر د مرج ایریا چې هلته داسې مشکل جوړ دی چې هغه جي بیخي لکه بس تاسو زموږ نه په هغې حالاتو ښه خبر یې. نو موږ دا ضرورت محسوس کړو چې او دا خبره ضروري ده چې د ریاست او د حکومت سره دا خبره وشي. نو بیا زمونږ دا ډیټ اعلان کو چې 23 تاریخ دی او سحر 10 بجې د سوابه انټرچینج په هغې باندې په 23 تاریخ په چې کوم دی نو موضوع پوره من د یو ورځ احتجاج دی او په هغې کې زمونږ دغه ډیمانډ دی چې د ریاست او حکومت سره دی دا خبره زمونږ مشرانو کې دا ټولو پارټو چې کوم هیډز دي هغه خلک دی چې کوم دی نو دا خبره دا مقدمه دی هغې ته کېږي چې آیا دا امن زمونږ په طرف ولې نه راځي، دهشتګردۍ خاتمه ولې نه کېږي او زمونږ د پالیسو چې کومې کمی دي او غلطۍ دي دا ولې نه ختمېږي او یا نیشنل اکشن پلان منظور شوی په هغې باندې عمل ولې نه کېږي. په دې بنیاد باندې زمونږ خلک چې کوم دی اوس د کورونو نه دا 21 ځل دی چې بلکې په 22 ځل تاسو وباسئ. مونږ کم سے کم اپریشن ته غاړه نیږدو ځکه چې ستاسو د اپریشن ریزلټ نشته او ستاسو د مذاکرات ریزلټ هم نشته دی. نو دغه یو د مارچ په دې نیت کو چې دا تاسو مشرانو سره یو لکه ای سره خبرې کوئ نو چې هغې ته دا یو احساسي چې قوم په غونډه باندې زموږ د دې غلطو پالیسو مخالف دی او ځکه دا مشران چې کوم دی دا خبره کوي نو دا به زموږ قومي خبرې نه خو د ټول پاکستان من غواړو خو په خصوصي توګه د پښتنو په دې بیلټ کې چې دا کوم حالات دی د دې په حواله من غواړو او ورسره منسلک بلوچستان. نو سند او پنجاب خو لږ خوشقسمته دي هلته امن شته. نو تاسو مشرانو نه دا تمه او توقع ده چې تاسو ټول مشران به دا خبره زموږ دا مقدمه په دې نیت باندې تاسو کوئ چې که مثال تاسو دا پالیسي نه بدلوئ نو موږ ته لار وښیئ چې موږ څوک وو، موږ به مرو او که نه مطلب تاسو لکه خامخا مطلب چې دا کومه پالیسي ده او دا چلول غواړي نو موږ ته به نورې لارې ازادي موږ به بیا مطلب څه کوو. نو دا یو مجموعي صورتحال دی چې موږ هغلته مطلب په دغه کې ډسکس کړی او تاسو که چېرته خدای دې مطلب چې داسې وخت نه راولي خو چې د ملګرو کومه رایه او مشوره ده داسې ښکاري چې سړی وایي چې په دې راتلونکي ورځو کې به د په ځای د دې چې ټارګېټ کیلینګ وشي یا موږ مطلب په بم بلاسټ کې والوځئ یا په خودکش دماکو کې والوځئ یا مطلب چې نن سبا د ډرون اټیکونه دي په هغې کې مطلب چې موږ والوځئ او یا هم د کورونو نه وباسي. داسې ښکاري چې د لشکرکشۍ ارادې به وي او په زمونږ په دې خاص مشرانو باندې او په د معاشرې په خاص فګرز باندې ښکاري داسې چې 2-3 میاشتې پس په کورونو به راځي او 10 او 15 کسان به یو ټول کور به چې کوم دی نو هغه به ختمی او یو میسج به ورکوي او دې خبرو نه جي پته مو لګېدی دوران کې چې ارادې د هغوی ټیک نه دي خو زمونږ د اسټبلیشمنټ ارادې هم ټیک نه دي. نو که دا دواړه کلیشز کېږي نو عوامو ته بیا ډېر غټ نقصان وي. نو دغه بیکګراونډ دی نو زمونږ چې کله اوس ځو نو چې تاسو خپلو پارټۍ ته مطلب هدایت وکړئ او عامو ملګرو ته چې کوم دی اپیل وکړئ په دې بیکګراونډ باندې چې تاسو دغه یو 23 تاریخ سحر 10 بجې سوابه ته چې انټرچینج ته دې ته ځان رسوئ. ستاسو ډېره مهرباني، خدای مو خوشحال لره. بسم الله الرحمن الرحیم.
ټول کې مخکې خو زه د عوامي نیشنل پارټۍ او خصوصا د میا افتخار صاحب مشکور یم او ورسره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او قابل قدر نمایندګان دلته موجود دي د هغوی ټول مشکور یم او هغوی ته په خیر رالی وایم. نن تاسو مونږ ته دعوت راکړه د 23 تاریخ د اسلام آباد کې د لانګ مارچ نو د پښتنو په سیمه باندې چې کوم صورتحال جوړ دی خصوصا د دهشتګردۍ او د کم تباهي چې کېږي او په دې کې د پښتنو وینه تویږي دا زموږ ټولو لپاره یو لمحه فکر دی. دا د اوس نه نه دی، دا د څو کالو داسې عمده صورتحال دی او پکې ټول کو وجل کېږي نه زموږ غریبانان مرګړي د هر یو سیاسي پارټو نه ګوندونو نه ډېر مشران پکې شهیدان شو. دا یو سلسله روانه ده او د دې اوسه پورې څه داسې سدباب نه دی شوی. څو اپریشنونه وشو او د هغې نتیجه څه روزي نه او همدغه سلسله اوس بیا دې وخت کې په عروج باندې ده. داسې انتها ته رسېدلې ده چې هر یو ضلع خصوصا د فاټا ډسټرکټ چې دي هغه زیات متاثر شوي دي دی نه او دا کوم دغسې دا سلسله روانه نو مونږ خو مخکې د مونږ خلکو نقل مکاني کړې ده. ماشومان بچي زنانه د کورونو وتې دي او بې کوره شوي دي. نو دا د پښتون قوم دپاره دا یو ډېره لویه المیه ده او دا صورتحال کوم دغسې وي نو زمونږ دپاره دلته څه بل څه داسې طریقه کار آپشن نه پاتې کېږي چې موږ به څه کوو. اخر دا چې حکومت خپل ریټ نشي قایمولی او په هر ځای کې خلک په خپل ځاني روزي او د خپل دفاع دپاره د خپل حفاظت دپاره اواز اوچتوي نو دا خو د حکومت خو په دې کې نه ریټ پاتې شو نه د هغوی څه اهمیت پاتې شو. نو په دې لحاظ سره د ټولو پارټو چې دا کم مشترکه جدوجهد شروع کړی دی نو مونږ د هغې بلکل تایید کوو او خپلو ملګرو ته او ټول پښتنو وروڼو ته دا پیغام رسوو او سوال کوو چې په 23 تاریخ په دې لانګ مارچ کې چې کوم یو پرامن د سپینې جنډې سره یو مارچ دی نو په هغې کې شرکت وکړئ او یکجهتۍ یو مظاهره وکړئ او زما په خیال چې دا پرامن طریقې سره د پرامن احتجاج یو خپل حیثیت یو خپل د هغې اهمیت وي او د هغې سره به زه دا ګڼمه چې د دې به ډېر ښه نتیجه روزي. نو زمونږ طرفه بلکل په دې کې مونږ د دې تایید کوو او خپلو ملګرو ته او ټولو پښتنو وروڼو ته دا دعوت ورکوي په 23 تاریخ باندې په دې لانګ مارچ کې پرامن لانګ مارچ کې شرکت وکړي. ډېره مننه.